د حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها حاله. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د خزیمه لور وه چې د دې په لومبي نکاح کې اختلاف دی. بعضو لیکلي دي چې لومبي عبدالله بن جهش رضی الله تعالی عنه سره نکاح شوی و. کله چې هغه د احد په غزا کې شهید شو، چې د هغه کیسه د باب لومبي نمبر کې تېره شوې ده، نو نبي علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح وکړو. او بعضو لیکلي دي چې د دې لومبي نکاح طفیل بن حارث سره شوی و. د هغه طلاق ورکولو نه پس د هغه رور عبیده بن الحارث رضی الله تعالی عنه سره وشو، کوم چې بدر کې شهید شو. دې نه پس نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره یې نکاح د هجرت نه 11 میاشتې پس رمضان سن 3 هجري کې وشوه. 8 میاشتې د نبي علیه الصلاة والسلام نکاح کې وه. ربیع الثاني سن 4 هجري کې وفات شوه. د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانو کې حضرت خدیجه او حضرت زینب رضی الله تعالی عنهما د دو بیبیانې داسې وې چې د دې وفات د نبي علیه الصلاة والسلام په موجودګۍ کې شوی و. باقي 9 د نبي علیه الصلاة والسلام د وفات په وخت کې ژوندی وې، بیا وروسته وفات شوې. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ډیره صحیح وه، په دې وجه د دې نوم د اسلام نه لومبې ام المساکین د مسکینانو مور وه. دې نه پس د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نکاح حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره وشوه.